رسول الله فرمایي چې ان الهدي رزق دا هدیه الله د خوانه رزق دی فمن اهدي له شيء وشاله شی په هدیه کې راوړل شو هغه دې قبول کی او غره دې دغې نه به ورکی رد کوي ما ورسره برشه اگر کوم امر غو نشي ولې نه دا د الله د خوانه تعالی رزق دې درکړی شوی ابو داود کې دا حدیث موجود دی رسول الله فرمایي چې یو مال تعالی چادر کې او تا د استرګ وراړول نه وي هغه ته والا یو سړی دی داغه په دې جیب کې به تور مثال مال دی او تر خپل سترګې الته بندې کړې نه دي چې دا به وسنګ راخلم د خپل جیب کې بهش استعمالګر دی مؤمن او تر یو رزمره خو نه د عمل قبول کو هغه حلال مالو نو رسول الله فرمایي چې ته دته واخلا وجدا چې دا خپل سترګې دلته بندې کړې نه وي هغه تاسو سره بده باندې مینه محبت زیاتې رسول الله فرمایي دا د الله رزق دی اخلي وي خو به ته غره ورکا او بل حدیث کې راځي سعید ابو معشر فرمایي چې ما د سعید نو ریدري دی هغه روایت پیش کړي د بهرره صاحب رسول الله فرمایي چې تاسو هدیه ورکړئ فإن الهدیه دا هدیه شدا ودا د انسان د سینې هغه کینه او جوش ختمي ولا تحقرن او معمولی دی نه غني یو غونډې لجارت هده بل غونډې د پاره و ان کان اگر ک د دې ګړه د خو د هغه اډوګو په دې منځ کې شکم دغه د خو په اخر کې دا کوم اډو کې دغه منځ کې د معمولی غونه غوخه ول نه دی چې تعالی راولې ګرځنده دا به عقل ورکړي بینه چې مړ دین لا څه ضرورت دی چې دا یو پټه غوخه رسمه خو راولې ګره او درشه معمولی یو مړه دراولې ګلو دوه درې کجوري دراولې ګلو یو 100 روپۍ مان راکړي دې څه ضرورت دی کرا کوي به خډر راکنه رسول الله فرمایي دا هدیه والا قانون درې کتا سره د چا کینی او هغه د هدیه ورولې ګل هغه کینه د سره ختمي کی دغه خبره بینه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم کړی دا نو بعد دغه نه بسمنګ الله تعالی په دې عمل باندې جنت درکې دا جنت د داخله دی یو بهترین عمل یو بل حدیث کې راځي مکحول فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي تهادو یو بل هدیه ولېږي فإن الهدي دا هدیه شدا تو صاحب معنا ختمي د زړه کینه او غصه یو سړی دی او تاسو ډېر سخت ورانه ده کینه کې راغلي د اراده د مقابله لري د الله نبی فرمایي ک علاج دار چې څه هدیه ورولېګا هغه ستاسو وس مطابق په دې هدیه لګلو به ایسه هغه کینه په دوستۍ باندې بدل شي د څومره مشفق نبی دی او تاسو دې وګورئ چې د دین د اسلام څومره د مینه محبت دین دی دا خبره دي خلکو غلطه لږه دا ګورړي د نفرت دین دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې بشروا خلق الذين ورکه نفرت کې مراولي لیکن دین د اسلام غیرتی دین دی د بل چا تعرض په ځان باندې مننه نو ایسه دشمنان دا وجه دا خو د نفرت دین دی دا خو د غیرتی دین دی او د کې شرط سره مینه موجوده نه ده او د قران په مقابل کې بل کتابونه ځان له جوړ کې غیر بینون کې کتاب المحبه محبت خلک د اسلام نزد کوي بشریت او د انسانیت حقوق هغه خلک د اسلام نزد کوي او به د ټول انسانانو کې بهترین لوی امام محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه د ټولي دنیا له اخلاق خودلې دي تربيت خودلې دي په دې طریقه باندې حدیث کې راځي علي شه فرمایي وتحاد تاسو یو بل هدیه ورکې تحابن مين بم دی بل سره پیدا شي او به ویلې جګړې مکوې فتباغو کې نه دی بل سره به سکینی به پیدا کوي په مولي خبره باندې ورانه جوړوله عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله فرمایي په ورځ قیامت الله په نسبت باندې بدترین انسان هغه چې په مولي خبرو باندې چنګيږي همیشه موږ تاسو پښتنو په اصطلاح باندې بې دی بې چمداګوته وروړي بسندې کې 12 بجې هیڅ ځا خپکی د الله نبی فرمایي په دې باندې کینی پیدا کیږي په ځای دې باندې چې ته بې بې کېږي بلکې هدیه والا او هدیه خلکو راولېګا هیڅ بر جانب مقابله سره مینه پیدا شي یو بل حدیث کې د امر د عائشہ بین نقل لې رسول الله فرمایي چې تهاد تاسو هدیه یو بل لور کې نشته مینه هم پیدا شي بل سره دل ویل شي اخلاق د جنت داخله دوه مسله ام سلمہ چې رسول الله بیبیره هغه فرمایي و انی ذشم هدیه ورکوم علی صلاه بدری طریقو باندې یو هدیه بدله ده موږ دا خو نه غواړو چې سره په موږ باندې بهتر شي کله چې چاله هدیه ورکړو شنو کوشش دا وکړه چې دغه نه بهتره ورکا ځکه دا بدله ده وهدیه او بدله شي هدیه ده اريد بها وجه الله چې باغی باندې رب العالمین دا مختلف کې دي شي د الله لپاره ورکړه نه پاګه کې چرته بدله قبول کیږي نه به کې مننه او نه تشکر عائشہ رضی الله عنها کې دا عادت وو وې دې بچ کله چاله هدیه ورولې غل به ته طلب هم نه کو چې موږ له دعا وغواړه لکه اوس موږ اکثر ملګری دا وایي چې لکه دغه شی ځان سره ولا دعا کوه صاحبہ
عائشه رضی الله عنها غیبه دام نه کو اسنه چې د الله مال پای وس کې ونه ګرځي او هدیه د څه هدیه ده چې زه په غیبه بچ کول اراده کومه وېزه دا خو کنه کړم چې ما بارک ویلې شي مګر دا خبره چې خیره یره دا پلانې سره خډیر بخیل لې من حدید ول ورلې کو دې موږ نه لګی نه حتی تر دې پوري بکر ابن عبد الله فرمایي سمعتو ما اريد د وهب ابن منبهنا وترك المكافات من التثفيف چې کله شړې تعالی هدیه راولېږي او تاسو ته هدیه ورنکړه اگر کدا ذکر ولې نه وي تا ګور نقصان وکي هغه سره څومره مینه محبت کار کوي او دا هغه سره په مقابله کې واقع شو کې هیڅ شی نشي ورکولې یو تذکرہ خو وکا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دغه کلمه استعمال کړه جزاکم الله په دې کلمه باندې تا دا ټول بدلا ور پورا کړه څومره احسان چې سره کړی لري داروان نقل دی هغه عائشه رضی الله عنها نقل کوي هغه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ومن هغه څوک چې هغه هدیه یا نیکی ورکړې شو بدل دی ورکی ومن لم يستطيع سو شي دي بدل طاقت نه لري به دغه تذکره وکي فمن ذكره فقد شکره چا چې دا تذکره وکړه دا شکر وېستو او چا چې ځان مور کې په هغه څه باندې شغه اصل کړي نو د دې شي لکه د ظلم او د دروغ جامې شي دا واغوندي څه مطلب ته یو عمل کړي نو د خلکو له دا وجه لکه زده شي عمل کوون کې د شي هدي خلکو له ورکوم او دا کوم د شي لکه د دروغ جامې چې د شړي اغوستي او خلکو له وجه داس ما خپل ده دلیل به دې باندې چې کوم کار دې کړي هغه له وړاندې کېږي دا د يهودو صفات دي چې کار نه کړي او هغه خلکو نه طلب کوي چې تاسو زما